أفلح من زكاها صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرت ملنگ سے مبارک دامت برکاتہم وفیوزاتہم علینا وعلیکم د حکم د تعمیل د پارا د احسان متعلق بحث منگ او تاسو شروع کرنے دیں احادیثو کی د تصوف نہ تعبیر کیگی پہ احسان سرا د احسان متعلق مشہور حدیث تے اغیتا حدیث تے جبریل وائی او حدیث الاحسان ورتوائی چدا روایت د علومنا ڈک دے دیو جن بعض علماء ورتا اصول الدین وائی نور القابم لری چھ بیا کلا متن د حدیث تا ورسیدو بیل توائی دا حدیث الاحسان امام بخاری رحمہ اللہ نقل کرے او امام مسلم رحمہ اللہ نقل کرے امام بخاری رحمہ اللہ پر روایت دا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرے دے او امام مسلم رحمہ اللہ پر روایت دا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرے نو دا امام بخاری رحمہ اللہ متعلق بنن اجمالی بحث کو لس خبر بد امام بخاری رحمہ اللہ متعلق اجمالاً کو بیا با انشاءاللہ آئندہ درس کی دا امام بخاری رحمہ اللہ تفصیلی واقعہ بیانو دا زکوایو چھ دا امت دا رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم دا امت و علماء و محدثین دا دی دین دا پار ڈیر کار کڑے علماء لکلی دی دا یو پیغمبر علیہ السلام دا امت علماء دا غا پیغمبر علیہ السلام دا شریعت دمر خدمت نہ دے کڑے سمر چه د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم
د امت علماء کړي. کله چې یو مسلمان د یو عالم د تاریخ نه خبر شي، داغه د صفاتو او داغه د کمالاتو نه، نبی هغه سره محبت پیدا کیږي او علم او دین سره شوق پیدا کیږي. نو د امام بخاری رحمه الله متعلق اجمالی لسو خبرو ته فکر کوي. داول خبر تعلق د امام بخاری رحمه الله د نسب سره ده. د دویم خبر تعلق د امام بخاری رحمه الله د وفات او ولادت سره ده. د دریم خبر تعلق او نسبت د امام بخاری رحمه الله دا حدیثو د ذکر سره ده. د څلورم خبر تعلق د امام بخاری رحمه الله د خصوصیتونو سره ده. د پنځم خبر تعلق د امام بخاری رحمه الله د اصل سره ده چې د اصل کې د کم ځای او د شپږم خبر تعلق د امام بخاری رحمه الله او داغه د مور مبارکی یو کرامت. دوم خبر تعلق د امام بخاری رحمه الله د علم د پاره چې کوم علاقو ته وطنونو ته سفر کړي داغه بیان او دا تم خبر تعلق د امام بخاری رحمه الله د پرهیزګاری سره ده او د نهم خبر تعلق د امام بخاری رحمه الله د حافظه سره او د لسم خبر تعلق د امام بخاری رحمه الله متعلق چې علماء سویل دي داغوی اقوال. اول خبره د امام بخاری رحمه الله د نسب متعلق. نو د کنیه د ابو عبد الله کنیه غا اسم توای چې داغه په سر کې یو د سلور اسماء او نراش یہ په سر کې لفظ د اب راشي یا د ابن راشي یا د ام راشي یا د بنت. د کم اسم په ابتدا کی چې یو د دې سلور اسماء او نراغه هغه ته کنیه وای. نو ابو عبد الله کنیه دا خپل نوم اسم محضه محمد ده او د پلار نوم اسماعیل ده، د نیکه نوم ابراهیم ده او د نیکه د پلار نوم مغیره ده. د مغیره د پلار نوم بردزبه ده، د بردزبه د پلار نوم احنف ده الجوفی الیمانی البخاری. دویم خبره امام بخاری رحمه الله د وفات او د ولادت سره. امام بخاری رحمه الله په 14 د شوال د جمعې په شپه باندې په سنه 194 هجری کې
د ازبکستان په علاقه بخارا کې پیدا شوی دی. وفاتی د اختر په شپه باندې، د واړه اختر په شپه چې د شوال اول تاریخ راځي، په سمرقند کې 256 هجری کې دی بیا وفات شوی دی. درېمه خبره د احادیثو متعلق دی، په خپله وایي چې ما احادیث د کړي دي د 1080 محدثینو نه. 1080 محدثین د استادان، او ما ته سندن او متنن 6 لاکھ روایات یاد دي، 6 لاکھ احادیث ورته یادو. بعض علماء وی دا 6 لاکھ ټول احادیث صحیح وو، خو یو قول د دنه دا نقل دی چې 3 لاکھ صحیح احادیث راته یادو، او 3 لاکھ هغه احادیث چې زما په شرط باندې هغه ضعیف وو. او د صحیح البخاری انتخابی د دې 3 لاکھ احادیثو نه کړي. صحیح البخاری باندې انشاءاللہ مستقل بحث کوو چې دا څنګه کتاب دی. دی طرفونو ته ځکه ځو چې تصوف دا لبلو باب د شریعت ته. څومره علما مشایخ چې تیر شوي دي محدثین په تصوف کې داخلو، بے د تصوف نه دومره خدمات نه کیږي. دا چې باطینی او معنوي معونت در سره نه وي، نصرت نه وي، دا دومره لوی خدمت الله هر چاته نه ورکوي. نو دا د امت لوی علما محدثین دي، دوی چې دا دومره خدمتونه کړي دي، د دوی سره د تصوف باطنی او معنوي او روحانی علم ورسره، نو ځکه امت په خپل علم باندې سیراب کړی دی. څلورمه خبره د امام بخاری رحمه الله د خصوصیتونو سره، د ډېر خصوصیتونه دي او انشاءالله تفصیلی بحث کې به درته وایم. 4 غټ خصوصیتونه دي. یو دا دی چې اولنې دا هغه شخصیتو چې په احادیثو کې داسې کتاب ولیکو چې ټول روایات صحیح دي. نور محدثینم کتابونه لیکلی دي، لیکن هغوی په ځان دا نه ده لازمه کړې چې په کتاب کې به یوازې صحیح روایات ذکر کوم. واحد او اولنې عالم او محدث امام بخاری رحمه الله دی چې د په ځان لازمه کړې ده چې زه به د خپل کتاب کې صحیح روایات ذکر کوم. دویم نمبر خصوصیت دا ده چې کم علما په سند د احادیثو کې راغلي دي، محدثین روات، د دوی تاریخ، د دوی په تاریخ کی کتاب لیکل اولنې امام بخاری رحمه الله. دا د مور مبارک سره او د ورور سره تلو حج ته،
ولې دی وړوکی و چې پلار یې وفات شوی. کله چې حج نه فارغ شو مور ته یې وې زه نه ځم کور ته، دلته مکه مکرمه کې محدثین دي، دوی نه سبق وایم. دی وخت کې عمر 14 کاله و کله چې حج ته راته. مکه مکرمه کې چې څومره محدثین وو د هغوی نه سبقونه ووي، بیا لاړه مدینې منورې ته. د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د روضې مبارک سره خواته التاریخ الکبیر په نوم باندې کتاب ولیک. نو دا اولنی هغه شخصیت و چې د محدثینو د رواتو په حالاتو باندې کتاب لیکلی دی. دا د خصوصیت و. بیا وایي چې ما ته د هر عالم دومره تاریخ یادو، که دا ما خپل کتاب کې لیکلی وی نو ډېر به اوږد شوی، نو ما د اختصار نه کار اخیستی. دریم نمبر خصوصیت یې دا و چې په ټوله زندګۍ کې غیبت نه و کړی. په خپله وایي وی زه د خپل رب نه دا امید کوم چې الله پاک به ما سره دا حساب ونه کي چې تا ولې غیبت کړی، ځکه په ټول ژوند کې ما غیبت نه دی کړی. څلورم خصوصیت یې دا و کله به چې د دنیا خبره شروع کوله، په ټوله زندګۍ کې د دنیا خبره بغیر د ابتدا بالحمد والثنا نه ده کړې. کله به چې د دنیا خبره کوله اول به د الله حمد ووي، د الله ثنا به ووي، د هغې نه بعد به د بیا د دنیا خبره شروع کوله. مثلا چاته به ورسه سودا راوړه، داسې به نه وي، اول به وی الحمدلله رب العالمین، بیا به ورته وی سودا راوړه. فلانې شی راکه نو اول به حمد وی. وی دې دپاره چې زما په عملنامه کې د دنیا خبره ونه لیکلی شي. که د دنیا خبره سړی کوي خو ابتدا یې د الله په ثنا وکړي، الله پاک هغه عبادت کې شماري. او دا ډېر ګران کار دی. ګوره چې د هرې خبرې په سر کې حمد او ثنا د رب ویل، دا د امام بخاري رحمه الله خصوصیت. پنځمه خبره امام بخاري رحمه الله د کوم ځای اصل سو، نو دا اصل متعلق د علماو درې قوله دي. یو قول دا دی چې دا ترکی الاصلو، په اعتبار د نسب سره دا ترکیو. دا خبره یو لوی مورخ کړی د حمدالله المستوفی، او یو بل محدث کړی د ابو سعید، او دریم عبدالرزاق السمرقندی رحمهم الله. دویم قول دا دی چې دا عربی الاصلو، د جد اکبر لوی نیکه احنف شو، دا د جعفیینو نو، نو دا عربیو. نو د امام بخاری رحمه الله اصل دا عربی دی، او دا خبر علامه ابن عساکر کړی دا، او حافظ ابن حجر العسقلانی کړی دا، او تاج الدین سوبکی رحمه الله کړی دا، او زین الدین العراقی کړی دا. دریم نمبر قول دا دی چې مشهور دی چې امام بخاری رحمه الله فارسی الاصلو،
نو فارسی الاصل کی دا خبره ابوالولید الباجی کړی دا، امام خطیب البغدادی کړی دا، او امام نووی رحمه الله کړی دا، او ابن ناصر الدین کړی دا، او امام زهبی رحمه الله کړی. خو چې دی فارسی الاصل دی نو دا د کوم ځای دی؟ نو دې کې بیا دوه قوله دي. یو قول دا دی چې دا د ازبکستان دی، او دویم قول دا دی چې دا د بلخ دی، د مزار شریف. افغانستان ته خدای پاک یو لوی منقبت ورکړی. ډېر محدثین چې دي د افغانستان دي. نو د امام بخاری رحمه الله متعلقم یو قول دا دی چې دا د بلخ دی او دا من بلاد افغانستان. شپږمه خبره دا ده د امام بخاری رحمه الله او داغه د مور مبارک یو عجیبه کرامت. دی وړوکی او سبق وی، ناګهانه یو سار چې راپورته شو ړوند شوی و، سترګو مبارکو نه دید لاړو. مور چې ولید چې بچی مې ړوند شو، بس الله ته په ژړا شو چې ای رب ته قادر مطلقې، زما بچی بینا او لیدلې کولی شو، اوس ړوند شو، نو خدایه ته په دې قادر چې دته بیا دید ورکې او سترګې ورکې. ډېر زیاتې مور مبارکې وژړل، ځکه د ده حافظه او د ده ذکاوت او د ده هوښیارتیا ډېرو. وی چې دا به د اسلام او د دین لوی خادم شي. مور مبارکې د شپې په خوب کې ابراهیم علیه السلام ولید. ابراهیم علیه السلام ورته زیری ورکه، مبارک دې شه، الله ستا بچي ته دید او نظر بیا ورک. وی په څه وجه؟ وی تا ډېر وژړل او ډېر دعاګانې دې وکړې، نو الله ستا ژړا قبوله کړه، دعا دې قبوله شوه، او الله پاک دې بچي ته نظر بیا ورک. نو امام بخاری رحمه الله ته الله بیا دید او نظر ورکړی دی د مور په دعا باندې. د مور او پلار په دعا کې ډېر کمالات دي. علماء لیکلي دي د پلار په دعا کې 50 کمالات دي، او د مور په دعا کې 50 کمالات دي. د پلار کمالات د مور د کمالاتو نه جدا دي. ګوره نو چې یو سړی د مور او د پلار د دواړو دعا واخلي، الله پاک ورته 100 کمال ورکوي. نو که عمر بقا وکړه بیا به درته انشاءالله دا م ووایم. خو دومره یاد ساتئ چې د پلار اکثرو کمالاتو تعلق د دنیا سره او د اقلو کمالاتو تعلق د آخرت سره، او د مور د دعا د اکثرو کمالاتو تعلق د آخرت سره او د کمو د دنیا سره. یاده ووایه د پلار د دعا د کمالاتو تعلق د اکثرو د بدن سره، او د مور د کمالاتو د تعلق اکثر د روح سره، د باطن سره. نو مور او پلار دا دواړه یو لوی نعمتونه دي. الله دې زمونږ او ستاسو مور او پلار ته ډېر ژوند ورکړي، او چې د چا وفات دي الله دې د هغوی برکات د هغوی په بچیو باندې کړي. دا اصل کې چې څوک د مور او پلار د قدر نه خبري، بیا ورته معلومات کېږي. ما یو خوب ولید او خوب کې یو عالم ترجمه کوله، نوم به نه علم، او زه ترجمې ته ورته ناست یم.
طالبانو نه پوښتنه کوي چې طالبانو یوسف علیه السلام سره د ورونو دومره زیاتې ولې وکړه چې ویې وهه او کوهي کې وغورځه او خرڅ یې که ډېر طالبان ورته ترجمه کې ناستو چې هغه ګونه که بیا د شیخ صاحب پخپله ووی چې یوسف علیه السلام سره یې زیاتې ځکه وکړه چې د دوی وطن بدلو د ورونو وطن جدا او د یوسف علیه السلام جدا نو وطني تعصب د وجې نه یې داسې ورسره وکړه خوب نو خوب کې ورته زه راپورته شم ما وینا جواب د شیخ صاحب غلط وکړه ځکه چې دا خو د یوسف علیه السلام ورونه او د یو پلار او د مور زامنو پلار خو یې شریک و اگر که د بعضې ورونو مور جدا وه نو څنګه یې وطن جدا شو نو وی ته څه ویم زه داسې ویم چې د یوسف علیه السلام ورونه چې وو دا علماو او عقلمندو هغوی د پلار نعمت پیژنده چې پلار څومره لوی نعمت دی او څومره یو قیمتي یو ملغلره ده چې الله بچی ته ورکړې ده نو قیمتي شي باندې خلک جنګ کوي که نه یو سړی په لار رواني او د 100 روپو ډالرو لوټ پیدا کی او بل اتیاخلی خوزان پی وجنی کنا د یوسف علیہ السلام رونو ته د پلار قدر معلومو او بیا پلار عام پلار نه دی پیغمبر دی یعقوب علیہ السلام دی او د یعقوب علیہ السلام ټول توجه یوسف علیہ السلام ځان ته راړولې وه نو هغوی د کمال محبت د وجنه په ځان پوی نشو وی چې دا دومره لوی نعمت رانه یوسف علیہ السلام څنګه اخلي نو ما وی دا جنگ په علم دلالت کوي او دا جنگ په کمال عقل دلالت کوي او دا جنگ په کمال هوښیارتیا دلالت کوي چې د پلار بیا د یعقوب علیہ السلام غوندې پلار د هغه نظر یوسف علیہ السلام اړولی و دوی وی چې د دوی نظر موږ ته راواوړي قرآن کریم کې راځي یخلو لکم وجه ابیکم وتکونوا من بعده قوما صالحین دا یوسف علیہ السلام به مړ کو نو د پلار مخ به درته خالی شي که نه خو که سترګې راړئ نو په تاسو به یې لګئ وتکونوا من بعده قوما صالحین او د دې نه وروسته به یو قوم نیکان شئ ځکه د پلار د شفقت او د محبت نظر به در باندې غورځېدلی نو بعضې بچي د پلار په خدمت جنگ کوي او بعضې بچي د پلار په نه خدمت جنگ کوي ما پلار خښ کړی او پیسې راکه او ما د پلار خدمت کړی او تا نه دی کړی او نیمې روپۍ راکه نو څوک یې شړي او څوک یې جنگ کوي چې دا زما پلار دی بهرحال نو د مور او پلار په دعا کې ډېر کمال دی وم نمبر خبره امام بخاری رحمه الله د علم د حصول دپاره ډېر وطنونه کتلي دي علم کې قانون دا دی چې سفر به خامخا کې په کور کې سبق نه زده کېږي عام د متقدمین هم دا قانون او بله دا ده چې مخکې خو داسې کتابونه او مدرسې نه وې لکه دا اوس چې الله کم فضل او احسان کړی مخکې به یو ځای کې یو محدث اوسېده او یو څو روایات به ورته یاد بیا به بل ځای کې بل اوسېده هغه ته نو دا محدثین به ګرځېده کله یو پسې کله بل پسې کله بل پسې دې فنونو کې هم دا طریقه وه چې چا به کم کتاب کې ماهر و د هغه په کور به جنډه ولاړه وه هلکه دې کلي کې عالم دی دا کم کتاب ښه وی دا مطول ښه وی نو طالبان به راتله یو کتاب دپاره به هلته دیره شو بیا بل کلي کې به بلو بل کلي کې به بلو داسې امام بخاري رحمه الله د احادیثو د زده کړې دپاره ډېر سفرونه کړي دي بلخ ته لاړ دی
هرات ته لاړ دی، نسانبور ته، په عراق کې بغداد ته، واسط ته، کوفې ته، بصرې ته، دمشق ته لاړ دی. دمشق کې بیا شام ته لاړ دی، شام کې بیا دمشق ته، حمص ته، قیصاریې ته، عسقلان ته، مصر ته، مکې مکرمې ته، مدینې منورې ته. څومره علاقې چې دي د خپل کلي علما خو پرېږده چې د دنیا کې چې کم ځایونو کې محدثینو هلته سفر کړی دی او د علم زده کړی ده. اتم نمبر خبره د امام بخاری رحمه الله د پرهیزګارۍ متعلق. امام بخاری رحمه الله انتهایی پرهیزګار او تقوادار. د ده یو ملګری یا شاگرد محمد ابن ابي حاتم الرازي رحمه الله د ده د پرهیزګارۍ یو قصه کوي. نور د ده واقعات د پرهیزګارۍ سم ډیر دي. وایي موږ زه او نور ملګري او امام بخاري رحمه الله وتلیو، موږ وی راځئ نښه ولو. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو خپلو بچیانو ته نښه ویشتلو ښیئ او لامبو. نو وتلیو نښه مو ویشته، په نهر باندې یو پلو او دا پل د امام بخاری رحمه الله نه ولګېدو. کم ځای کې چې لرګی لګېدلی او میخ پې ولګېدو، نو د ده د هغه شی راغی، دا لرګی ولګو نو میخ ترې رانه راووته، لرګی د خپل ځای نه جدا شو. نو ډېر انتهایی خفه شو. کله چې شپه شوه ملګري را جمع کړه، ورته وی ملګرو زما یو ضرورت دی او سبا ته به راسره ځئ. خوښه مو ده؟ هغوی ورته وی ضرورت ووایه. وی ضرورت به هغه وخت کې وایم چې وعده راسره وکئ چې زما دا ضرورت به پوره کوئ. موږ ورسره وعده وکړه. راته وی پرون زما په غشي باندې هغه پل لګېدلی و او دا خو د بل ملکیتو او میخ یې راوتلی دی. تاسو راسره لاړ شئ، هغه سړي ته به ووایو که دا میخ بیا لګو، لرګی بیا لګو، خو بیا هم ستا په دې پل کې عیب راځي، نو ښه دا ده چې دا پل په ما خرڅ کې او ده ته به زه بل نوی پل جوړ کم. هسې نه الله مې په ورځ د قیامت کې په دې ونه نیسي. سبا ته لاړو، پل والا مو را پیدا کړ، خبر هم نه و. موږ ورته وی تا ته مو یو ضرورت دی. وی وایه. موږ نه پرون ستا پل لګېدلی دی، د دې محمد ابن اسماعیل بخاری رحمه الله نه او میخ د خپل ځای نه راوتلی دی. وی میخ به بیا ورولم؟ وی چې نه، میخ چې یو ځل ټک والی شي او بیا راوځي بیا یې ورکې بیا سس راځي. دا امام بخاری صاحب وایي زه قیامت ته دا مسله نشم پرېښودلی. دا پل په ما خرڅ که او زه به تا ته بل پل جوړ کړم. هغه سړی حیران شو چې دا پل اخلي او بل پل راته جوړی. ورته وی اے امام بخاری رحمه الله شاهد اوسېږه چې ما د طرف نه ته معافي، دا کم حق چې زما در باندې دی دا درته ما معاف کړ. امام بخاری رحمه الله ډېر خوشحاله شو او بیا 1500 احادیث شاگردانو ته ووی چې دا مو روحاني غذا ده او 300 درهم یې راوویسته او هغه صدقه که طالبانو ته ډوډۍ تیاره کړه. وایي دا مو جسمانی غذا ده، ځکه زه الله د آخرت د مسؤلیت نه محفوظ کړم. یعنې دومره تقوادار 300 درهم یې په دې باندې صدقه کړه
او 1500 احادیث خلکو ته وي. د ده د پرهیزګارۍ متعلق دا راځي چې ده به 3 کاره کول. یو لا یتکلم الا قلیلا، انتهایی کمې خبرې کولې. او دویمه دا ده لا یطمع ما عند الناس، خلکو سره به چې کوم شی او د هغې تمه او امید یې نه کوم. او درېیمه دا ده، دریم نمبر دا چې د دنیا په امورو ځان نه مصروف کو، د دنیا کار بالکل نه کو. نهمه خبره دا ده د امام بخاري رحمه الله د حافظي او د ذکاوت متعلق. دومره لوی ذکي و، د ده د ذکاوت او د حافظي ډېر واقعات مشهور دي، خو چونکې دلته زمونږ او ستاسو نن مقصود اجمال دی، نو یوه واقعه به درته ووایم. د ده په کلي کې یو محدث اوسېده، امام داخلي رحمه الله. د امام داخلي رحمه الله په مجلس کې کېناست. چې کېناست د هغه یو سند وي، سفیان عن ابي زبیر عن ابراهیم. دی وخت کې د عمر 10 کاله دی، 10 کاله ماشوم دی. ورته پورته شو چې استاد سند دی غلط وي. ورته وی ولی؟ وی ابي زبیر روایت د ابراهیم نه دی کړی. اخو لوی محدثو، په سوونو شاګردان ورته ناست وو، هغه ورته غوسه شو. وی وړوکې هلکي او د لویو خلکو په خبرو اعتراض کې. هغه ورته وی قربان خفه کېږه ما، اصل کتاب ته رجوع که چې سند څنګه دی. دی د درس نه پورته شه امام داخلي رحمه الله او کور ته لاړو. اصل کتاب چې وکته هغه ابي زبیر نه و، هغه زبیر ابن عدي و. چې راووته امام بخاري رحمه الله ته وی خبره خو دې صحیح ده، اوس دا راته ووایه چې صحیح سند څنګه دی. علي ورته ونه وی، هغه ورته وی قربان صحیح سند دا دی چې سفیان عن زبیر ابن عدي عن ابراهیم. دا زبیر ابن عدي دی، ابي زبیر نه دی. بس امام داخلي رحمه الله وی قسم دی چې داسې حافظه ما په دنیا کې د هیچا نه ده لیدلې چې څومره د دې ماشوم ده. عمر 10 کاله دی لیکن په سند باندې پوهېږي. یو عالم په خپله وی موږ تلو سبق ته دی را سره و، وی دی به مدرسې ته ته بیا راتلو، موږ لیکل کول. وی د کال اخر کې مې ورته ووی چې دومره مزل دی کړی دی او ته ګوره سبق نه وایې، لیکې نه، او همدغسې مدرسې ته راځي او راځي، هلته کښېنې محدث ته بیا روان شي. امام بخاري رحمه الله ورته وفرمیل تاسو څومره احادیث لیکلي دي؟ ورته وی موږ 15,000 سره د سنده. وی خپلې کتابچې ته ګورئ، وی شروع شه 15,000 احادیث ټول په یاد وي. وی د زما لیکلو ته ضرورت نشته، خدای پاک ما ته داسې حافظه را کړې ده. او بیا ورته وی او ملګرو تاسو 15,000 احادیث لیکلي دي، خو موږ ته استاذ 9,500 احادیث ویلي دي، 1,500 احادیث درنه پاتې دي. نو هغه به هم درته ووایم، نو 1,500 احادیث نور ورته وی چې دا ستاسو د لیکلو نه پاتې. دې خلکو ته خدای پاک داسې معنوي قوت ورکړی، داسې روحاني قوت یې ورکړی. باقي چې د علماو د متعلق څه ویلي دي دا به انشاءالله په بل درس کې ووایو. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. إله العالمين سینې مستاد معرفت نصیرابی باطنم دما سیوان اوزگار کی
ملنگ سے مبارک تا صحت کامل و عاجل نصیب کی ملنگ سے مبارک نواخلت رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پورے سمر مشایخ د سلوک او د طریقت دی او ائمه د شریعت دی د ټولو درجات عالی کی قرب در قرب نصیب کی هغې نسبتونه موږ ته په کاملې وجه ورسې روحونه یې زموږ نه خوشحاله کړي تیر شوي ګناهونه راته معاف کړي باقیم یو آنم د خپل ځان نه غافله مه کړي دا ټول ملګري اله العالمین حاجات یې پوره وګرځي که د دنیا دی او که د آخرت دی خو چې د شریعت محمدي صلی الله علیه وسلم برابر دی اخص اولیاء او بزرگانو په صفونو کې ودرې اله العالمین دا د فقیرانو دربار تر قیام د قیامت پورې دایم او مستمر وګرځي او د شریعت او د فیض او د سلوک خدای مرکز وګرځي وصلی الله تعالی علی خیر